دا د بارین سیل په برج ډیر مشهور دی جی څومره چې هم دلته کې سیاح راځي میلمانه راځي دا هغوی کوشش اولنې دی چې موږ د بارین کم چې دا مشهور پل دی دلته کې راشو دلته کې سیلفیانې وباسو خپل یادګار چې کوم دی نو هغه جوړ کړو نن ودرېدو مقصد دا دی جی په 2022 کې چې کله سیلاب راغی فلډ راغی نو د هغې سره دا پل متاثره شو کم ګاډي دې خوا پاتې شو نو هغه دې خوا پاتې شو کم ګاډي چې اخوا نو هغه خوا د ګاډي د راتلو لار مکمله توګه بند چې په دې لاره باندې مخې ته درولې ورته وایي یو لوی کلی دی نور هم ډېر زیات کلي دي واړه واړه هغه آباد دي دغه خلکو ژوند ځواک چې کوم دی نو ډېر زیات متاثره شوی دی دغې سره ګرین چمن فاونډیشن چې کوم دی د هغوی په تعاون سره د هغوی په هلو ځلو سره په دې کې بلها حده پورې چې کوم دی کار وشو تاسو ګورئ چې په فوټیج کې په دې باندې پیاده خلک چونکیزي راځي خو د لار د ګاډي هغه لار چې کوم دی بند را اوس دغه خلکو دا مطالبه ده جی چې موږ له دې زر تر زره په دې فل باندې کار وکړی شي چې د ګاډي لار چې کوم ده نو هغه کولاوي شي چې مخکې د زمونږ ژوند ځواک نور نه متاثره کیږي ګرانو کتونکو دا مهال زما سره د ګرین چمن فاونډیشن چې کوم ځوانان دي نو هغوی ولاړ دي او د بلا حده پورې اوس هم په هغې کې د دوی کار روان دی کنسټرکشن دی تاسو ګورئ دا راته ووایي چې دا فل څومره خراب شوی دی نو ډېره مخې ته څومره مشکلات دي السلام علیکم زمان نوم محمد اسحاق دی جی زه د گرین چمن فاونډیشن یو ممبر یم او مشکلات دا تاسو په خپل وکتل کنه چې یو مریض چې منګور نه یا اپریشن والا مریض یې منګور نه روانېږي او شپې 12 بجې دلته ورسي نو دې نه دلته د گاډو مسله ای دلته هم د سټاپ باندې هم گاډي نه نو دې زه بخامخه یا کټ باندې یا بل څه طریقې باندې سټرکچر باندې په دې نه وړي مشکلات دي او خاص کر د ماشومانو سکول ته ځي تک راته کې هغه لپاره هم ډېر زیات مشکلات دي نو داسې واده وایید خو موږ سره د حکومت طرف نه کافي شوي دي ایم پی ایس هم کافي واده وایید کړي دي ایم ان ایس هم موږ ته ویلي دي او زموږ چې تحصیل چیرمن میا شاهد علي دي هغه طرف نه هم کافي واده شوي دي کنه خو فلحال ته ګراوند کې څه نشته او فلحال خو موږ د عوام نه د اپیل کوو کنه چې څه ټایمه پورې هغه واده لا پوره کیږي نه نو د عوام نه زموږ د اپیل دی چې عوام موږ سره هیلپ وکړي څنګه چې مخکې کړي دي اوس تقریبا کافي کار شوی دی د کې تقریبا 35-40 लाख रुपए غالبا لګیدلې دي نور اسټیمیټ خو انجر سب ته پته ای نو کافي پیسې چې دې لګیدلې دا خو موږ ته خلکو ورکړي دي کنه د حکومت طرف نه خو موږ ته یو روپۍ هم لا ملاو شوی نه دي نو څنګه څه ټایمه پورې دا واده وید کیږي هغه ټایمه پورې قوم نه د اپیل دی د غیرتمن عوامو نه اپیل دی چې موږ سره د مرسته وکړو موږ ته د ډونیشن جاری ساتي مهرباني د گرین چمن فاونډیشن دغه ځوان خبرې اترې تاسو واورېدې د هغوی دغه وینا ده چې دوه درې پیرې مونږ چې کوم زمونږ متعلقه میر دی شاهد علي صاحب او د دې نه علاوه متعلقه ایم پی چې کوم دی شرافت علي خان د هغوی په نوټس کې مونږ بار دا خبره راوسته خو چونکې تر اوسه پورې په ګراوند کې هېڅ څه نشته او صرف هغه وادي چې کوم دي نو هغه دي یو والا سوال غواړي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم آزاد نیوز ډېره مننه تاسو شکریا ادا کوم چې زموږ داسې اواز تاسو چاته اورول غواړئ او راله تکلیف وکړو تاسو ډېره مهرباني زموږ خو د رولۍ کلي یو مونږه زموږ دا کلی تقریبا کم سے کم 400-500 کورونه باندې آباد دی او دلته ډېر زیات عوام پاتې کېږي تقریبا 5000-6000 خلک پاتې کېږي زموږ دا پل چې کم دی نو دا تقریبا 2022 سیلاب کې ورځېدلی دی هغې نه وروسته زموږ سره حکومت چې کم دی نو بهر حال څنګه زموږ د بل ملګري وې ګرین چمن فاونډیشن زموږ یو تنظیم دی موږ ټول د هغې ملګري یو او موږ خپل کوشش شروع کړی دی او هغه کوشش هم دا دی چې تا نه یو 10 روپۍ ورکړی د بل ملګری د عوام یا زموږ ورسس کم ملګري دي هغو یا داسې زموږ علاقې مخیص خلک هم دي هغو ورکړي دي هغو په زموږ یو قسم چنده شکل کې منت سنت دپاره تللي یو هغو موږ ته ډېره مرسته کړله اوس حکومت موږ څخه وعدې کړي دي ایم پی ایس صاحب هم ویلي دي ایم ان ایس صاحب ویلي دي هغه بهرحال ایم پی ایس صاحب خو اکیله هم کوي چې تاسو ټول وایئ چې اپنې مدد آپ نو موږ هغې ته دا خبره ستاسو په وساطت رسول غواړو چې اپنې مدد آپ په دې وایو چې ستا طرفه موږ ته نن پورې یو روپۍ نه ده میلاو شوی آیا دا یو روپۍ میلاو شي انشاءالله ستاسو په مدد ستاسو به هم وایو خو چې میلاو شي الله اوسه پورې څه نه دي میلاو شوي او کوشش ستاسو د چینل په وساطت موږ کوو چې هغو ته دا خبره ورولی شي او هغوی دې موږ سره مرسته وکړي هغې نه خاص کر چې زموږ کم دغه ملګري ټول دي ورسیز او په زموږ پاکستان کې څونه ملګري دي موږ سره دا چندې تعاون وکړي او زموږ د پل تقریبا دا پراجیکټ دی دا سر ته ورسولی شي او هغې نه علاوه زموږ د مریضانو ته ماشومانو ته انتهایی تکلیف دی تاسو د حالات نه دي لیدلی زموږ دلته کلچر اجازت نه ورکوي که نه موږ هغه پکچر هم د خلکو له ورکول تېر شوي ورځو کې زما خپل والد صاحب لکه هغه اوس وفات شو هغه دغه شوی دی اپریشن مونږ کړی په سټریچر باندې کټونو باندې مونږ راوت او بوتلو هغې ته چې څونه تکلیف لکه هغې ته شوی دی هغې نه علاوه ما ته څونه تکلیف شوی دی زه وایم چې
هغه دغه شان زموږ نور ورونو ته به څونه تکلیف کېږي زنانه دي هغې ډلیوري کیسونه وي او دغه شان زموږ ماشومان زما خپل ذاتي ماشومان هغه 2 کیلومترو نه 3 کیلومترو نه راځي ساتل ته ځي سواد ایجوکیشن کمپلیکس ته دونه انتهایی تکلیف دغه شان دي ټول خلکو ماشومانو ته تاسو د درولې خبرو وړه تاسو په خپل درولې سره تعلق ساتي کله چې حالت اور لګیدل او هغه شپږ کورونه سوي چې په خپل حالت تلم جی نو کچري دا روډ برابر وي دغه سہولت وي او ریسکیو دتلې شو نظام په خیال هغه تاوان نقصان جره جی په خدای یقین کوي ریسکیو کې ټول زمونږ مرګري دي او هغه مرګرو مونږ ته دغه مینا دغه ګیلو کړ چې کله چرګا گاډي رسیدې شو نو ان شاء الله ورحمان دا کورونه 10% بم نه وسوي خو ټول مسله څه ده نه پول نه او د روډ نه نو کوشش زمونږ حکومت خصوصا اپیل دی چې مونږ سره لک او بل خبره ده زمونږ دغه چې کوم پولینګ چې کوم دی همیشه د پاره پی ټی آی ګټلې ده بل چا نه دی ګټلې نو مونږ خپل نمائندگان او زه په خپل هم پی ټی آی والا یم خپل نمائندگانو ته اپیل کوم چې مونږ ته خصوصي د الله رضا لپاره تعاون او تاسو هم ډیره شکریا ادا کوم چې زمونږ आवाज تاسو کم سے کم یو څو کسانو ته ورسېږي مهرباني درنو کتونکو دا څومره چې مرګري ولاړ دي مشران ولاړ دي د دوی ټولو دغه یو مطالبه ده چې زمونږ اهمه مسله ردی فول او بیا دا روټ چې کم دی درنو کتونکو سره چې مونږ وګورو د نور مرګرو خبرې وکړي په دې سایډ باندې ډیر زیات مضافات دي علاقې دي او خلک پاتې کیږي او وی ژوند جوړ د تیر درې څلور کارونه ډیر زیات متاثر دي د دې ټولو دغه وینا ده چې څومره مخیر حضرات دي او الله ته رحم کړی دی راغوی په کار چې زموږ سره د خپل وس مناسب تعاون کی کومک کی چې موږ دا غټه مسله چې کومه اهمه مسله ده دا کار روان دي چې دا سره ورسي ور دي سره خپل منتخب نمائندگانو ته هم دغه پیغام چې کوم دی کې خو د چې تر اوسه پورې هغه په دې کې څه قسم تعاون نه کړی دا ډېر د سوچ خبره ده ګرانو کتونکو د بارین سیل په برج نه تاسو ته مخاطب او دغه تمام تفصيلات چې څومره هم ممتاز ته کې خو تر بل پروګرام پورې خپل قربي ابتهار مطلب ورکه اجازه ولي الله مسپارم د الله پامان